په بنین کې مونځ کول څنګه دی؟ آیا یو کس بنین اچولی دی په دې کې د مونځ کېږي کو نه کېږي؟ کمیس یې نشته او بنین دی. بنین یا داسې دی چې هغه نستوڼي پسې نشته دیزې پورې د بدن هم پکې ښکاري، او بنین یا داسې دی چې څه ناڅه نستوڼي خو شته دی خو باقي مټې ټولې څه دي هغه ښکاره دي. نو آیا په دې بنین کې یا په دې شټ کې مونځ څنګه دی د مونځ کېږي کو نه کېږي؟ نو ګوره دا ځان سره یاد ساته چې د سړي عورت نه دی، دا د نوم نه ښکته ټیک شوله د نوم نه واله تر د پنډو پورې دی زنګنانو پورې دی چې دا پټ وي دا د سړي عورت دی. نو چې فرض د سړي پټ وي که نه نو ټیک د بیا خو د مونځ څه شو صرف فریضه بره د ادا شي، خو باقي کړه د کمیس نشته، یی بنې نه چولې یی مټین غختی دي ټیک شوله یا دې په سرتور سر ولاړ دی. په دې ټولو خبرو کې بره د مونځ څه کېږي؟ مکروه کېږي. دا رضان سره یاد ساتئ دا مونځ به مکروه وي، د به فریضه ادا شي خو د مانځه کامل ثواب به دته ملاو نشي. او بیا ولې څه خبره ده او څه چل دی؟ دا دنیا چې کومه ده که نه دا به ضرورت ګڼې، او دا دین نه دی عبادت کم د پاره چې موږ راغلی یو دا به مقصد ګڼې. نو په موږ دنیا دومره غالب شوله، د دنیا کار او د دنیا شوق او محبت په موږ دومره غالب شو چې هغې ته دخل اندازي په عبادت کې مراله موږ باندې دومره ناراستی زور شو چې موږ کمیس نشو اچولی. موږ د یو دومره لوی ذات په مخ کې ودرېږو. آیا ته به صرف په بنین کې د یو MNA په مخ کې ودرېږي؟ ته به صرف په بنین کې د وزیر اعظم او د صدر په مخ کې ودرېږي؟ ته به صرف په بنین کې د کلي د مشر په مخ کې ودرېږي؟ ته به صرف په بنین کې په عدالت کې د جج په مخ کې ودرېږي؟ هغې به تا بېعزته کي، هغې به تا ته خبرې وکړي، تا به خپل ضمیر ملامته کي، معاشره او کلی به دې ملامته کي چې ته د یو داسې معزز کس سره میلاوېده نو ته صرف په بنین کې ولې راوتی؟ تا کمیس ولې نه دی اچولی؟ ټیک شوله که نه؟ اول به خپل ضمیر اجازت نه درکوي، نو بیا د دې دومره لوی ذات په مخ کې چې سړی ودرېږي نو د ادب انداز به اختیاروي. دا د ادب انداز نه دی. څنګه چې یو مشر یو ملک یو جج یو وزیر دا بې ادبي ګڼي چې ته د هغه په مخ کې په بنین کې ودرېږي او کمیس دې ویستلی وي، نو دومره لوی ذات په مخ کې آیا دا بې ادبي نه ده؟ ټیک شوله د دومره لوی ذات په مخ کې ته ودرېږي چې په معاشره کې کم یو څیز عاجزي نه ښکاري که نه او ادب نه ښکاري بې ادبي ښکاري، په هغه انداز کې د الله په حضور کې ودرېدل دا مکروه دي. په دې باندې انسان کامل مونځ دې نه کېږي، په دې ستا مونځ مکروه کېږي، په دې باندې ته ګناهګارېږي. نو لہذا دنیا دومره غالبه شوله چې اوس زموږ په عبادت کې هم دخل اندازي وکړو، په موږ ناراستی دومره زور شوله چې موږ اوس کمیس قدرې نشو اچولی. ټیک شوله؟ نو زما عزتمندو په دې کې به مونځ مکروه وي. که چا بنین نه دی کمیس هم دی خو مټې اوچتې کړي دي او په دې حالت کې دی مونځ کوي، د ده مونځ مکروه دی. که کم کس په سرتور سر باندې ولاړ دی، خاص کر مسافرو ته وایم چې تاسو خو د دغه ځای د خلکو د ماحول د وجې نه سرتور سر مونځ اډو عیب نه ګڼئ. دا خبره اډو ستاسو د کتاب نه ختمه شوې ده چې سر پټول پکار دي کو نه دي پټول پکار، خو چې کم کس په سرتوره باندې مونځ کوي ټیک شوله نو د ده مونځ څه دی؟ د ده مونځ مکروه دی. ځان له د بنین خبره نه ده. ګوره په سرتوره مونځ کولو سره مونځ مکروه کېږي، مټې د چا اوچتې وي نستوڼي په دې سره مونځ مکروه کېږي. صرف په بنین کې سړی ولاړي او مونځ مکروه کېږي. ټیک شوله که نه؟ د چا ګیټۍ پټې دي په دغه کې په پینسو کې یا په کورته کې یا په پینټ کې، نو دې سره مونځ څه کېږي؟ مکروه کېږي. لہذا د دې خبرې خیال وساتئ. ډېرو ملګرو د دې مسلې تپوس کړی دی. هغه الله ته خوښه ده چې ته عجزي اختیار کړې، عجزي په دې کې ده چې تا پرتوب کمیس اچولی، دغه شان پینټ شرټ هم دی چې هغه ټیټ وي په بدن پسې که نه او بدن اندامونه پکې معلومیږي، نو لہذا په هغې کې هم بیا مونځ مکروه دی. که شرټ اوږد وي او هغه پرې راښکته یا کورته پې چا اچولی ده نو بیا پینټ کې مونځ خیر دی. نو ګوره چې کوم لباس کې عجزي وي نو عجزي الله ته خوښه ده، او دا خو انداز چې کوم دی دا عجزۍ نه دی، دا خو د بې ادبۍ انداز دی، یا اوچت نستوڼي دا خو د تکبر انداز دی، یا ښکته پنسي دا خو د تکبر انداز دی. او تکبر صادر د الله دی او تکبر مزه د الله سره کوي، د الله نه علاوه د بل چا سره تکبر مزه نه کوي. په خبره باندې پوه شي. نو لہذا موږ او تاسو له دې خیال ساتل پکار دي. ډېرو ګڼو ملګرو د دې مسلې تپوس کړی، برای کرم په خپل هم دا مسله زده کوي او مخکې شیر کوي ملګرو ته ورسوي چې په دې مسله پوه شو. صلی الله علی النبی.